हकीम सैयद अब्दुल वहाब शाह के बयानात, खुतबात और दुरूद सुनने के लिए उनके ऑफिशियल अकाउंट्स को फॉलो करें। शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल क़ुरआन। रमज़ान मुबारक मियाश दोयम आशरा दा ज़मंगा स्तासु बद उमर की बजवन के दन्ना रवाना दा चे द खैर और द बरकतुनो द मग़फ़िरत द रहमत द जन्नत द हासिलवलो और द जहन्नम न द आज़ादी दो म्याश द खैर म्याश द तरबियत म्याश दा द पाकई और द तज़किये म्याश दा बदी की मुसलमान द खपल नफ्स द खपल ज़ान तज़किया वकी खपल ज़ान द ऐबुना द गुनाहुना द मासियातुना पाक की व सफ़ा की और दा बकी ये चिकले उसड़े ज़ान द गुनाहों न बच की और नेक अमाल तरफ था ज़ान मुतवज्जी की इबादत द तरफ था कदीमियाश की द दुआ एहतिमाम बिलखुसूस कवल दुआ जो उचत अमल ले इबादत ले तो सड़े पे अकबल रब था अकबल अल्लाह था डेर वर नज़दीकी और दगरंगा द रब्बुल आलमीन ना अकबल मग़फ़िरत बखना और दगरंगा द गुनाहुन ना अकबल ज़ान पाकवल दा भी तलब कई दिम्याश की द गफलत अगर गुंजाइश न दे पाते शवे शेव सड़े मोमिन रापास या उदा म्याश दगा शांति बगफलत बांधे तीरगी और पागे बांधे हर यो सड़े वही की बाकपल जान बांधे जमा अमल जमा इबादत जमा बंदगी दिम्याश की द कुरान करीम सर ताल्लुक़ दहागी तिलावत हर यो सड़े पदी मांदी पूरी की चिमा बजान के नसुन बदन रहा वसले दे यकीनन नाका सड़े डेर बतावान की दे दा मुबारक म्याश द इबादत और द बंदगी म्याश दा तर हम बगफलत की दन न थी रोज़ी मशहूर हदीस थे पदी बाप की और मंगे बार बार बयानो उलमाए बयानई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी मिंबर बांधे ख़तो पदिलावल सड़ी चिख के खुद आमीनी हुई पदरे में के खुद आमीनी हुई पदरे में के खुद आमीनी हुए
صحابه کرامو ته تاسو کو د الله رسول ادا سو رسول الله صلی الله علیه وسلم جواب ورته وي جبريل امین علیه السلام راغلو خیری به کولی بد دعا به کولا او ما به امین وی په هغه کې د نه هغه سړی دی چې د رمضان د مبارکه قیمتي د مغفرت د رحمت میاشت راشي هم دغه شانتي په غفلت کې د نه د میاشتې روزي او مغفرت و نشیدتا د ځان د خپل رب د مغفرت مستحق و نه ګرځي او دغه شانتي د میاشتې نه تی روزي معنا دا د شبدي کې دعا ونه کی د الله نه غوښتنه ونه کی الله ته ونه جاړي الله ته فریاد ونه کی د خپل ګناهونو معافي د الله رب العالمین نه طلب نه کی په خپل ځان کې بدلون چینجینګ رانه ولي بس د لکه د عام ورځو په شان دي تیر وځي او یا به غفلت نور زیات شي عام ورځو کې گزاره کوي او چې د رمضان میاشت راشي او دا نور په غفلت کې دنه تیر کې د میاشت جبريل امین علیه السلام وی دا خیری وکړي بد دعای وکړه چې هلاک دشي برباد دشي هغه سره چې میاشت د رمضان راشي هغه د نتیر وزي او د سړي مغفرت و نشي او الله رب العالمین د خپل بندګانو د مغفرت د پاره د معافی د پاره دی بندگانو ته ورکوټي اعمال لږ خول دي چې بس دا بنده خالي الله رب العالمین د ندامت د شرمندګۍ د خپېمانۍ په اراده باندې په نظر باندې الله تعالی سوچت کی الله رب العالمین غلاس خالی نه ورګرځي افطاری په دې وخت کې دنه دعا نه رد کیږي کله چې یو سړی روزمات په دې وخت کې افطاری په دې وخت کې الله رب العالمین تعالی سوچت کی دعا دې نه غواړي الله رب العالمین د لاس خالی نه ورګرځي او د رب العالمین نه چې دعا کوي په دعا کې دنه بدا سوچ او دا فکر ساتي چې سونا زمنګ ستاسو رب زمنګ ستاسو الله عظیم دی لوی دی داغه رحمت وسیع دی فراخ دی د مغفرت دروازې کولاوي دي نو دون به یو لوی او عظیم سوال د الله نه کوي د شي په ورکوټي سوال باندې او په ورکوټي دعا باندې بد الله نه اکتفا نه کوي چې ورکوټي دعا وکي ورکوټي سوال وکي دسی بنوي شي الله زما پلانې ګناه معاف کړي الله زما ټول ګناهونه معاف کړي او دسی محدود غختنم د الله نمک و چې بس دا شعر الله راکې دا شعر الله راکې د الله نه چې سوال کې چې سونه الله عظیم د لوی د دسی به سوالو موچت کې غټ سوال به دې کې د الله نه الغرض دا د دعاګانو د قبلېدو میاشته د دعا اهتمام پدې کې د نبی خصوص کول په دغه اوقاتو کې چې په کوم اوقاتو کې بل خصوص د قبولیت ذکر راغله به الله رب العالمین په هر شپه کې ولله عتقا الله رب العالمین
په هر شپه د مؤمنانو بندگانو دا مری د جهنم د اور نه آزادای. نو ته هم داسې خپل ځان داسې جوړ کړه چې الله رب العالمین دې په دغه بندګانو کې راولي چې زمونږ ستاسو مری الله رب العالمین د جهنم د اور نه آزاد کړي او الله رب العالمین دې موږ په هغه بندګانو کې دننه راولي چې الله رب العالمین دا مری د جهنم د اور نه آزادوي. بیا دا میاشت د تزکیې میاشت ده، د پاکوالي میاشت، د تربیت میاشت ده. په دې کې مهمه دا ده چې یو سړی ګناهونه پرېږدي. مهمه پکې دننه دا ده چې د خپل خولې د خپل ژبې حفاظت وکړي. مهمه پکې دا ده چې دا سړی د خپل اندامونو حفاظت وکړي، د ګناهونو نه پکې ځان بچ کړي. که یو سړی د هغه روژه نه وي او د روژې هغه ظاهري تکلیف چې کوم دی د ولږې او د تندې دا خپل د جسم له خپل د بدن له ورکوي، خو دا سړی پکې ځان د ګناهونو نه بچ کوي، د خپل ژبې حفاظت نه کوي. عزتمندو دا ژبه موږ پښتو کې وایو وایي ژبه هم قلا ده هم بلا ده. اسی یو مثال دی چې دا ژبه ته په قلعه کې دننه محفوظوي. ستا دا خوله ستا دا ژبه دا ته په یو لویه قلعه کې دننه محفوظوي. او بلا مطلب دا ده چې د ځان دپاره شر لټول لپاره ستا ژبه کافي ده، ځان ته ضرر رسول لپاره، د نقصان رسول لپاره، د خپل ځان د هلاکت دپاره، د بربادۍ دپاره ستا ژبه کافي ده. دا ستا ژبه تا جنت ته بوځي او تا جهنم ته بوځي. ستا دا ژبه کله چې یو سړی راپاسي سحر، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي حدیث کې وایي د جسم او د بدن دا ټول اندامونه د ژبې ته درخواست کوي، ورته درخواست ورته دې خبرې کوي، فریاد ورته کوي چې ای ژبې ته څه مه وچلېږه، زمونږ دا ټول موږ ټول برابر یو. دا ټول اندامونه د جسم دا بدن دا ورته فریاد ورته وږي، درخواست ورته وږي چې ته څه مه وچلېږه، ستا د سمې چلېدو په وجه باندې به موږ ټول په امن کې یو او موږ ټول به صحیح وچلېږو. او که ته سمه ونه چلېدې نو ستا د سمې چلېدو د نه چلېدو په وجه باندې به نقصان او ضرر موږ ته رارسېږي. ګوره یو سړی چې چاته کنځلې وکړي نو سړی ورپسې رامنډې نه وي چې دا ژبه دې راوباسه چې بدي درله څپېړه درکړم ځکه چې تا ما ته په دې کنځلې کړي دي، یا دا ژبه دې راوباسه چې بدي درله داغ کښېږدمه تا ما ته په دې ژبه باندې کنځلې وکړې. او چې کنځلې کوي جو جق خوري، یا به وله چا سر وهلی، یا به وله لاس وهلی، یا به وله خپې وهلي. او داسې هم نه ده چې په ژبه باندې یو سړی کفر وکړي یا ګناه وکړي، معصیت وکړي او الله رب العالمین ورته قیامت پر ورځ باندې وایي چې دا ژبه جهنم ته واچوم، دا نور بدن به دې پاتې شي، دا ټول بدن به ورسره ورځي. په دې وجه باندې حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم چې فرمایي چې دا ټول دا ژبه فریاد کوي، د خپل دا ټول اندامونه د ژبې ته فریاد وکړي ته برابر شي. د ژبې حفاظت دا ډېر یو ضروري عمل دی. دا په عام زندګۍ کې هم
منگ تاسو ته رسول الله صلی الله علیه وسلم په ډیرو حدیثو کې د ذکر کړي چې خپل ژبې حفاظت وکړي. الله رب العالمین په قران کریم کې د راتویل د حفاظت وکړي. دا فکر مکه و چې تاسو دا ژبه بچلېږي، بے ځای بچلېږي، بے مقصد بچلېږي، بے مطلب بچلېږي، په ګناهونو کې فضولیاتو کې عباسیاتو کې بچلېږي او تاسو دا فکر دی چې دې به تاسو سره حساب نه کېږي. الله رب العالمین فرمایي چې ما یلفظ من قول الا لديه رقیب عتید، چې د انسان د دې خولې نه یو لفظ راوځي ال دې ملائک ولاړ هغه لفظ دې نه خولې نه چې راوځي بس وایي غستو دې نه. زما استاد د خولې نه چې کوم لفظ راوځي کاغه د خیر لفظ دی او که د شر دی، که د ګناه دی او که د نیکی دی، د فایدې دی او که د نقصان دی. بس څنګه چې زما استاد د خولې نه راوځي هلته کې ملائک الله په دې ذمہ داری باندې ودرول دي، دا ډیوټي ورکړې ده چې هغه د الفاظ د ځان سره هلته کې ونیوي محفوظ کړي. ما دا خدا فکر لرو چې بس د خولې نه بس یو خبر راووته او بس ختمه. د الله رب العالمین په حقوقو کې په هغې کې به خپل ژبې حفاظت کې د بندګانو په حقوقو کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. کل مسلمان د الله په نسبت باندې ښه مسلمان، بهتر مسلمان د رب العالمین په نسبت باندې هغه سره دی من سلم المسلمون من لسانه ويده، چې د چا د ژبې د شر نه مسلمانان محفوظ پاتې شي، د چا د ژبې د شر نه کنځلې ونه کړي، قرآن خبره ونه کړي، په مسلمانۍ کې، په رشتهدارۍ کې، په دوستانه کې ښکلې خبره، ښایسته خبره ستا پې الله رب العالمین مقام اوچتوي، عزت درکوي، اجر درکوي، ثواب درکوي. د هغې کلمې په بدله کې دنه، د هغې الفاظو په بدله کې الله اجر و ثواب درکوي او هغه په صدقې کې دنه ورچوي. الکلمة الطیبه صدقة، ښکلې خبره دا ستا دپاره صدقه ده، ښایسته خبره ستا دپاره صدقه ده. او بل طرف ته که چېرې ته د نقصان خبره، د شر خبره د خولې نه راوباسې، دا ستا دپاره بیا هلاکت ته او تباهي ده. ما یلفظ من قول الا لديه رقیب عتید. انسان د خولې نه یو لفظ راوتی نه، یو ملایکو ځان سره محفوظ کړی. ستا نه خو به یېري موږ خو سهار او ماښام دون غټ غټ لوی لوی ګناهونه وکړو مسلمانانو ته، یا په خپلو خپلوانو کې، په دوستانو کې، په رشتو کې دننه داسې خبرې وکړو چې موږ نه بیا یېري ملایکو خو د ځان سره محفوظ کړي. بیا به هغه رجسټر او کتابونه قیامت پر ورځ باندې راوباسي. همدغه رنګه په حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم د روژې متعلق فرمایي چې ته روژه نه وي دونه تکلیف برداشت کړې، د سهار پېشمنۍ نه وروسته خوراک او څښاک بند کړې، تر ماښامه پورې هېڅ خوراک او څښاک نه کړې، د الله دا حکم پوره کړې، دا فریضه پوره کړې. او په دې کې ته د خپلې خولې حفاظت ونه کړې نو خو بیا د نقصان وکړو، د خپل ژبې حفاظت ونه کړې بیا د نقصان وکړو. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې من لم يدع قول الزور
والعمل به چې یو سړی ګناه پرې نه دي د ګناه خبره پرې نه دي د معصیت خبره پرې نه دي کنزل پرې نه دي بد اخلاقي پرې نه دي فليس لله حاجة الله رب العالمین ته داسې عمل نه دی پکار چې باغی کې وسړی خالی فی ان یدع طعامه وشرابه خالی خوراک او اسکاک پرېږدي خالی خوراک او اسکاک یې پرېښوده دی او نور دغه شان دي بې لګامه هسې د ځان نه جوړ کړی دی چې څه زړه غواړي څه مرضي غواړي دا روژه عزتمندو موږ تاسو ته یو لوی تربیت چې راکوي او موږ تاسو ته یو لوی عمل چې ښیي هغه صبر دی صبر چې موږ تاسو دا صبر وپېژنو ډېر موږ له ډېر تربیتونه راکوي په هغې کې یو تربیت دا راله راکوي چې دا صبر عملي طور باندې وپېژنو نو که یو سړی پکې صبر نه کوي او شرط او فساد ته کنزلو ته او وهلو ټکولو ته او دې پکې کار ویلی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الله رب العالمین ته داسې روژه نه ده پکار او داسې روژې ته د اجر او ثواب هم بیا نه میلاویږي ته خپل اجر او ثواب ضایع کوې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي که ستا سره څوک د روژې په حالت کې دننه ستا سره ورانه خبره وکړي ستا سره جنګ وکړي ستا سره جګړه کوي تا ته کنځلې وکړي تا ته ورانه خبره وکړي نو ته د هغې په بدله کې دننه خالي یې ورکوټې غوندې جمله ووایه ورکوټې خبره ورته وکړه مختصر ورته ووایه چې انا صائم زه روژې په حالت کې زه نه کوم دا کارونه او ویلو ته ضرورت نه دی چې ته په چغو چغو باندې شروع ولګه چې زه روژه کې روژهدار یم معنا دا ده چې ته ځان سره په زړه کې دننه دا تسلیم کا او په دې زړه کې دننه ځان سره دا محسوس کا او په دې زړه کې ځان ته دا ووایه چې یاره زه خو د روژې په حالت کې یم عام حالاتو کې دننه به دا خلک صحیح خبر برابر وي په بازارونو کې به هم روغي او په کورونو کې دننه به هم روغي څه نه څه ګزاره به کوي خو د روژې دا میاشتې راشي او دا به لیوني شي چا بازارونو کې ګوتې اچولي چا په کور کې دننه ګوتې اچولي د یو بل ګریوانونو دا وهل ډکول او کنزل او بد ردې دا د روژې مقصد نه دی هغه روژې مقصد ستا نه پاتې کېږي په کم عمل باندې چې ځان ولګې او تګې ساتلی دی دغه عمل دا ولګه تنده چې څونه برداشت کوې نو دی نور اعمالو په وجه باندې چې خپل د خولې او د ژبې حفاظت نه کوي او د هغې په وجه باندې بیا په ګناهونو کې دننه واقع کېږي نو بیا دې هغه عمل ضایع کېږي فلیس لله حاجة فی ان یدع طعامه وشرابه الله رب العالمین ته بیا دا نه پکار ته خالي خوراک او اسکاک بن کې تربیت میں آشتا چې بلې کې ستا تربیت وشي صبر زده کې نیکی پکې زده کې خیرخواهی پکې زده کې احساس د غریبانانو پکې وکې د ولګي او د تندې او احساس پکې وکې او په دې سره به بیا ته نیکی طرف ته ورځې د خیر طرف ته به ورځې او د شر نه محفوظ کېږي الله سبحانه وتعالی دې دا میاشت زموږ ستاسو دپاره د خیر د رحمت د مغفرت د ګناهونو د معافۍ سبب وګرځي او الله رب العالمین دې موږ تاسو د هر قسمه د وړو او د غټو ګناهونو نه محفوظ کړي
الله رب العالمین دی بټول مسلمانانو باندې رحم وکړي په دې مبارک میاشت کې بالخصوص د فلسطین مسلمانانو په حال باندې. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين.